الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب الاغتباط في العلم والحكمة باب د بیان د غیبتی کولو په علم او حکمت یو حسد دی او یو غیبته ده حسد تمنیو زوال النعمت عن الغیر حسد دی ته وای چې دا او ارزو کې چې د بل سړی نه نعمت لاړ شي او ما ته راکړی شي دله دا نعمت ورکړل شوی دی ته حسد وای دا د خدای په تقسیم اعتراض دی او دا سخت جرم دی او حسد اولنۍ هغه ګناه ده چې اسمان کې شوی شیطان آدم علیه السلام سره حسد او ځمکه کې اول چې کومه ګناه شوی هغه حسد دی قابل د حابیل سره حسد وکړ د صدقه څنګه قبوله شو زما قبوله نشو بهم غیبته ده غیبته تمنیو حصول النعمت تمنیو حصول مثل النعمت الغیر ارزو کول دی د حاصلېدلو په شان د نعمت د غیر دی بل سره څنګه نعمت د خدای د سره دی می مالم دا سره کې دی ته غیبته وای غیبته جایزه ده حسد نه دی جایز دی باب کې دا وای په علم او حکمت کې غیبته جایزه ده غیبته په مال کې نه کې مقصد د باب سره دعوه د باب او مناسبت مخ کې باب سره سره حدیث کې د لا حسد لفظ او باب بلفظ د اغتباط سره مناقض کا غرض اشاره د دې خبره ته چې د حسد نه مراد غیبته ده دیم غرض امام بخاری رحمه الله تنبیه ورکړي په دې خبره چې علم قابل رشک دی نه مال یعنی قابل غیبته علم دی مال قابل غیبته نه دی دریم په حدیث کې لفظ د حکمت دی او په باب کې لفظ د علم اضافه کا اشاره دې خبره ته وکړه چې د حکمت تفسیر علم سره دی مناسبت مخ کې باب سره مخ کے باب الفهم پر علم او دا باب الاغتباط سمره چې د بندا فهم په علم کې اضافه کیږي هغه مر به غیبته هم اضافه کیږي الګه په پوهچ وقال عمر رضی الله عنه تفقهوا قبل ان تسودوا پوها حاصل کړي مخکې د دین چې تاسو سرداران جوړ شئ تسودو د سود یسود تسوید باب تفیلنا د مضارع مجهولی صيغه ده ثلاثی مجرد د نصران ساده یسود سوددن وسیادتن راځي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مطلب دا دی چې سیادت د تعلم او تفقه نه معنی دی چې تاسو ته سیادت ورسېدا بیا چانه سبق نشي ویلې بیا علم نشي کولای دی وجنا امام شافعی رحمه الله فرمایلی دي اذا تصدر الحادث فاته علم كثير چې کله نوجوان مشر شي نه ددن ډېر علم زایش ځکه مشری ورته ملو شو بیا علم کوي اذا تصدر الحادث فاته علم كثير چې کله صدر جوړ شه مشر جوړ شه دیوزی مشر شه نوجوان فاته علم كثير ددن ډېر علم لاړ شي نو سیادت نمخ کې علم زده کوي ځکه سیادت بیا د علم د پاره معنی دی اکثر الکانی د حفظ استادان حفظو کی بیا ورته حفظ استادی ملاوش بیا علم ته پاتیش
ځکه لس یا شل ورته ناست دي نو دی بیا دا نه خوښوي چې دی بل لکیني. د انسان طبیعت داسې دی. حافظ ابن حجر فتح الباری کې د تسودو معنا په تزوجو سره هم کړی ده. څه معنا ده؟ تفقهوا قبل ان تزوجوا، تاسو علم زده کوئ مخکې د واده نه، ځکه بعضې اوقاتو کې وادم د علم د پاره معنی ښځه درنه څیزونه غواړي نو بیا مو ورته سبق پرېږدی که نه. علامه کرمانی دا احتمالم ذکر کړی چې د تسودو د سواد لحیې نه ماخوذ دی، نو بیا به معنا داسې چې تفقهو علم زده کوئ قبل ان تسودو، مخکې د دې نه چې ګیرم توره شي مخم تور شي یا کشرواري کې د ګیرې راتلو نه مخکې علم زده کوئ. بیا به وایي زما دومره غټه ګیره ده او زه به اوس دله ناست یم، دا هم اکثره معنی شي. ښه د دې عمر رضی الله عنه د دې اثر مناسبت د ترجمه الباب سره سره تطبیق د دلیل د دعوی سره، یعنی د سیادت نه مخکې علم حاصل کړئ چې قابل غیبته وګرځئ. تاسو به قابل غیبته کله ګرځئ چې سیادت نه مخکې علم زده کړئ، چې سیادت درته ورسېده نو بیا خو علم نشئ کولی. د عمر رضی الله عنه د اثر تخریج، عمر رضی الله عنه د اثر خود دلته ذکر کا. دا ابن عبد البر په جامع بیان العلم و فضله کې ذکر کړي، او د امام بخاری استاد عثمان ابن ابي شيبه په مصنف کې ذکر کړي، او امام بهقي په المدخل او شعب الایمان کې ذکر کړي، او دارمی په سنن دارمی کې ذکر کړي، او ابن ابي خیثمه په کتاب العلم کې ذکر کړي. قال ابو عبد الله امام بخاری وی و بعد ان تسودو، چا بویل چې د تسوید نه بعد د سیادت نه بعد علم حاصل اول بشرعا ممنوعی دی، وی شرعا ممنوع ندی. د عمر رضی الله عنه مطلب دا دی چې د سړي طبیعت نه مني د سیادت نه وروسته علم حاصل او شرعا ممنوع ندی. ولی قال ابو عبد الله و بعد ان تسودو تفقهوا بعد ان تسودوا، علم زده د سیادت نه وروسته هم شرعا ته د علم زده کړې حکم دی. اوس بعد ان تسودوا باندې دلیل پیش کړي. وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر سنهم، او د نبی علیہ السلام صحابه علم ذکرو پس د لویوالي د کلونو د دوی نه عمر زیات علم به زده ځکه چې صحابه مسلمانان شو، نبی علیہ السلام مبعوث شو، ډېرو پکې عمر زیات او علم تکې ناستل سبق زده. نو د سیادت نه وروسته علم زده کول سبد نه دي، خو طبعا لږ داسې سړي باندې بوج جوړوي. سړی چې فارغ شي نو بیا سند زده کوي، وایي زه مولا شم. دا پټکی چې ور په سر کې دا ډېر ضررناک شی دی، بیا سند زده کوي یقینا. بل زمونږ د مدرسو کې هېڅ معیار نشته. اوس مونږ څه وکړو؟ 8 درجې دي چې بس اوله درجه یې ویل که بس پوهېږي که په نه پوهېږي کال له به دویمې له ځي. دویمې چې وویل دا نشته چې ته پیل شوی امتحان کې پیلېدل پکې نشته، چې ته دویمه کې پیل شوی درېمې له به نه ځي. چې ته تاسو دا لیدلي دي مدرسو کې، موږ هم نشو کولی ځکه ټولو کې دا رواج دی. نو څه کې رواج نه خو نشي وتی. تاسو به داسې مدرسه نه لیدلي چې هغې ته طالب را شړلی چې زه تا ته داخله نشته، ته امتحان کې امتحان چې د داخلي اخلي څوک پکې پیل شوي دي نه دي پیل، هېڅ معیار نشته. 8 درجې وایي سیادت ورته حاصل شي، پټکی ور وتړي نه ته د سیادت، پټکی خو د سیادت علامه ده که نه. نو بس دی بیا فتوی به ورکوي که پوهېږي که نه پوهېږي. او که د ده بېعزتي دې وکړه نو د پیغمبر د وارث بېعزتي دې وکړه کافر شوت، بیا پرې نور فتوی لګوي، وایي د عالم بېعزتي کوي. او عالم غریب له به ضرب زیدون ترکیب هم نه وځي.
تاسو یقین به خدای وکړي اسی دا کمې زمون کې شته که نشته دا من کې دی ګوره خپل کمې به منو چې باید دا منګه ومنو دته یو کسو فارغ شو ګلونه ملونه موټرې ورپسې تللې بیا ما ته ویل دې ترکیب کې ډېر کمزور یم ما ورته موږ له راځه را نحوې دوره به ونه دلته مل اجرا کېږي ډېره فایده ده هغه ویل مقتدیان مې خبر نشي چې مونږ څومره ګلونه ورچولي وو څومره موټرې دی لا بیا هم چې سیادت نه وروسته دا پټکې سیادت دی نه وروسته بیا که څه درځي که نه درځي کوټه کې به ناست بله بدبختي دا ده بله غټه بدبختي دا ده چې پټکې ور په سر کې بیا بیا پلار ښکته ناست دی به برا ناست پلار بې عزتي کوي تاسو په مشر خپل مشر دی به بره ناست وایي زه عالم یم پلار به ورته ست وکړي چې ته عالم یې بره کښېنه دی بس بیا بله دوه بالښتونه له کښېني پلار یې ښکته نه زه عالم هلکه چې عالم یې نو څه چلو شو عالم نو صحیح زه صحیح شو عالم شوې زه عالم شو نو څه چلو شو نو عالم شو خو د پلار مرتبه هم درته معلومه شو هر څه عالم هر څه ورته معلوم شي نو لږ دې خوا کښېنه تاسې په خبره پوه شئ ځکه دا خبرې دي پکې وفي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثناه الزهري اسماعيل ابن ابي خالد سفيان حدیث واقع بغیر دغه طریقې حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا باثنتين حسد نشته مگر په دوه تنانو کې غیبته باندې کې مگر دوه کسانو سره غیبته کول پکار رجل عطا الله مالا یو هغه سړی دی چې خدای مال ورکړي په سلط او علی هلکتی دې دا مال مسلط کې علی هلکتی د خرچو پځه فی الحق بحق سلطه دا هو ضمیر مال تراچه دا مال مسلط علی حلقته پزید لګولو د دې مال کې حلاکه دل لګول چې کم زید لګولې جمعات ته مدرسه دا غریب دی ازي کې لګي په دا غیبته پکا د چې کاش کې د شمال ما سره مې لکه د سره سخیته په الحق په حق لګي په باطل نه چې په دمان وشیندي ورجل بل هغه سره دی عطا الله الحکمت خدای حکمت ورکې علم په و یقضی بیا دې په دې حکمت په سری کې يعلم نور ته خي نو دې غیبته پکا د چې کاش دا علم ما سره حکمت حدیث کې د باب کې علم د اشاره دی تر چې حکمت تفسیر علم دی نو حکمت چې باب کې د باب الاقتباس بالعلم حکمت د عطف تفسیری دی د علم فضائل القرآن کې به حدیث بخاری شریف کې راشي دا چې رجل عطاه الله القرآن فهو يقضي بها حکمت په قرآن دی ورته اشاره دی خبره ده چې د علم نه مراد د قرآن علم دی او د حکمت اطلاق په قرآن کې کتاب مراد باب ما ذکر فی ذهاب موسی فی البحر الى الخضر باب د بیان دغه کې چې ذکر شوی دی پتلو د موسی کې په دریاب کې خضر علیه السلام موسی علیہ السلام دریاب کې خضر علیہ السلام ته غرض د دې باب سره دعوه د باب مناسبت مخ کې باب سره سره شرح د باب غرض د باب الترغیب الى تحمل المشاق فی طلب العلم ترغیب ورکی د مشقت برداشت کولو ته د علم په طلب دا حافظ ابن حجر وی د باب غرض ده شاه ولی الله رحمه الله وی غرض د امام بخاری او دعوه د باب اثبات الرحله والسفر فی طلب العلم اثبات د رحلت او د سفر کې په طلب د علم کې د علم په طلب کې سفر جائز ده لیکن دا اشکال ده اعتراض ده د دین دو باب مخ کې باب الخروج فی طلب العلم راځي ناغه کوم سفر ثابت ای کنا
باب الخروج فی طلب العلم دا غرض التا مناسب ده چې سفر ثابت ہے خروج فی طلب العلم راځي دو بابا مخ نو دا غرض ولې ده چې سفر ثابت ہے تاسو په جواب کې سفر دو قسم ده یو مطلق سفر ده او یو سفر په البحر ده ټیک اثبات د سفر په البحر ده او حل ته بیان د اثبات د مطلق سفر ده باب الخروج فی طلب العلم شیخ الهند رحمه الله و دعوت باب او غرض د امام بخاری اثبات د تعلم بعد سیادت سیادت نرسته هم علم حاصل ولدا ثابت ہے موسی علیہ السلام د سیادت نرسته علم حاصل تاسو خبره پوښتنه شیخ الحدیث رحمه الله فرمای د باب غرض اثبات د سمندری سفر د جواز ده چې سمندر کې د علم د پاره سفر جایز ده او دا اثبات د سمندری سفر ځکه کوي ابو داود کتاب الجهاد کې د ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایي لا يركب البحر الا معتمر او حاج او غاز فی سبیل الله دریاب کې به سفر نه کوي مگر عمره والا او د حج والا او فی سبیل الله غازی مجاهد د دې کې حصر راغی چې نور خلق به سفر نه کوي نو دې حصر کې استثناګانې کوي یو استثناء دا کوي امام بخاری چې دغه جایز دی چې د علم سفرم سمندر کې جایز دی هلکه تاسو به پوه شئ که به پوه نه شئ ښه مناسبت د دې باب مخکې باب سره مخکې باب کې دا چې علم قابل غیبته شی دی اوس دا وایي ته به قابل غیبته ځان الله جوړی چې د علم پسې سفر وکړي که موسی علیہ السلام چې خضر علیہ السلام ته په حصول علم کې سفر کړی باب ما ذکر فی ذهاب موسی فی البحر الی الخضر باب د بیان د هغې کې چې راغلي دي ذکر شوي دي پتلو د موسی علیہ السلام په دریاب کې خضر ته نو سوال دا دی چې موسی علیہ السلام خو دریاب کې خضر علیہ السلام ته نه دی تللی موسی علیہ السلام خو په وچه خضر ته تللی دی چې خضر سره میلاو شوی دی بیا دواړه دریاب کې تللي دي رکبا په سفینه هلکه پې پوه نه شئ موسی علیہ السلام چې تله په وچه تک په دریاب کې چې خضر لاندې که هغو ته زه دې دریاب کې ځو نو دریاب کې تلل خو بعد ملاقات خضر دی او دلته وایي باب ما ذکر فی ذهاب موسی بالبحر الی الخضر نو جواب دا چې دلته مضاف حذف دی یا د بحر نه مخکې حذف دی یا د خضر نه مخکې که د بحر نه مخکې شي نو داسې به شي باب ما ذکر فی ذهاب موسی فی جانب البحر یا فی ساحل البحر یا فی ناحیت البحر بعد بیان دا کې چې ذکر شي بدلو د موسی په طرف د دریاب ساحل د دریاب کې تللی دی الی الخضر خضر یا باب ما ذکر فی ذهاب موسی فی البحر الی مقصد الخضر هلکه تاسو به پوه شئ الی ملاقات الخضر په ساحل د دریاب کې تللی دی ملاقات د خضر او د خضر ته چې تللی صرف ملاقات ته تللی او که حصول علم ته نو دې باندې دلیل پیش کوي وقوله تبارک وتعالی دا قول د خدای دی چې موسی علیہ السلام خضر ته هل اتبعک آیا زه تا پسې تللی شم علا بدیشتن تعلمنی مما علمت رشدا چې ته ما ته رازده کې بعضې هغه چې تا ته خدای درښودلي دي د هدایت خبرې نه دا د ملاقات دپاره نه بلکې د تحصیل علم دپاره د حصول علم دپاره هل اتبعک کې د شاګرد یو ادب ذکر کوي چې استاد ادب پکې آیا زه تللی شم تا پسې یعنی زه ستا تابعداري کوم دا به نه وایي زه سبق له راغلی یم زه دې له راغلی یم چې ستا اتباع وکړم
او دا بنوا چې اتباع حکم ځان ته نسبت ده استفهام هل اتبعک ایا زستا تابعداري کوي او دانه چې زبستا تابعداري کوم اسی بغیر زما ادب وکوما نه علان تعلمني تا بس شاته تلشم په دې شرط چې تما ترازده کی مما علمت بعض هغه چې استاد دې ټول خو زم نشم برداشت کولای ځکه استاد زره غټ علم دی دا ټول څه چرته ځکه مېش مما بټو بعض هغه چې تا ته درخودل شوی دی رشد د هدایت خبره وی قال حدثنا محمد بن غلير زهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى دادا جګړه شو دادا او د حر ابن قيس نام صحابي دي حر ابن قيس ابن حسن الفزاري في صاحب موسى د موسی السلام صاحب چې د موسی علیہ السلام صاحب سوکو چې موسی علیہ السلام داغه نه د علم حاصلولو د پاره لاړه دا خزرو قبل سوکو ابن عباس ویلي خزرو او دغه ویلي حر ابن قيس چې دا بل سوک خزر نو یو بل جګړم د قشان د یلکانو هغه د سعید ابن جبیر او د نوح بکالی دا هغه په صاحب د موسی کې نه دا هغه په موسی کې دا چې دا خضر لتل او دا موسی ابن عمران او قبل موسی ابن عباس ویل دا موسی ابن عمران مشهور د بنی اسرائیل او موسی او بل ویل نه دا بل موسی دوار کې د ابن عباس رائے غوړه ده دلته فیصله اوس په ابی ابن کعب کوي او الته فیصله د سعید ابن جبیر او د نوح بکالی سو کوي ابن عباس کوي قال ابن عباس هو خضر فمر بهما ابی ابن کعب په دواړو تیرې ده فدعاه ابن عباس ابی ابن کعب ابن عباس راو وخت فقال اني تماريت جګړه کړې د ما او زما مرګري فی صاحب موسی په صاحب د موسی کې الذي سال موسی السبيل هغه چې موسی علیہ السلام وخت ولا را اله لقی د ملاقات هل سمعت النبي سم يذكر شان ابي ابن كعب ابن عباس سویتا د نبی علیہ السلام نه بدی بارک سوري دي چې د شان ذکر کوي چې دا سو قال نعم او دی او سمعت النبي صلی الله علیه وسلم يقول بينما موسی في ملأ من بني اسرائيل موسی په وړل د بنی اسرائیل کې اجاو رجل یو سړی ورته راغی فقال هل تعلم احدا عالم من کتا تسوک معلوم دي چې تا نه زیات عالم قال موسی ورته لا ما ته نه دي معلوم یان ټول نه زیات عالم زمم دا زیدا پیغمبر نه زیات عالم څوک نه خدا د خدای نه واخه فوحل الى موسی خدای موسی علیہ السلام ته وحی وکم بلا عبدنا خضر تما بندر خزیرتان زیاد عالم دی ځکه دا خو په خبره نه او حسنات الابرار سیئات محبت مقام فسال موسی السبیل الی موسی علیہ السلام د لارې طلب وکړو دتا فجعل الله له الهدایه الله در بارک کب نه حقړه چې دا کب در سرواله چې کوم ځای کې دا کب را ژوندې شنو قوي وقيل له اذا فقدت الهود چې کله دې کب ورک پرځي واپس شپاینه کا ستلقاو تب ور سره مقام فکان یتبع سن الهود په البحر او د لټاو نه خد کب په دریاب الکه په پوښتنه نه دی ودو شاګر نه وګوي او یو ساس کې راغی د کب په خله کې پرې وته او کب منډ کړه دا پوخ کب لاړ په دغه کې سمندر کې کوسه جوړ کړ د ویلې چې دی شاګرد کړه موسی علیہ السلام را ژوندې را وښه نو زبدي زبرده د قصه کوم چې هغه را وښه دنه شیطان یې راکړ دا لاړ نو یې چیزو لاړ کې دی او موسی علیہ السلام وکیشا وای آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نسوا اسبنا راوړ چې وی خلوږي شو کم
اور تیری کب خمانه ایر و آغا خودسی چلو ومن ثانیه الا الشیطان نذکره وقال لموسی پتاو ځوان ورته دا یوشعو اره ته خبر راکې زوینا اله الصخره چې موږ پناه وړه غټه ته غټه سره چې ناسو ته دوی بیني نسیت الهوت ما کبیر ومان ثانی ومانه دې کړه مگر شیطان ان اذکره چې ما ته را یاد چې زه یاد کما قال ذالک ما كنا نبغي دا هغه زید چې مونږه لټاو پرته دارا واپس شاله سارو قدمونو قصصا چې لټونی کو چې څنګه غزه تراله په وجدا قذرا خزر التبیا موت په وجدا عبد من عبادنا اتیناه حکم او علم خزر پروت صادر اچولو پکان من شانه ما قص الله په کتاب یا د دې شان هغه چې خدای د دې قصه په کتاب کې بیان کړي او ته السلام علیکم خضر ته وعلیکم السلام یا موسی حق قصه دا خضر سوکو او خضر ورته ولې وای خضر ورته ځکه وای خضر شنه کېدو ته وای دی بچی په وچ پټی کې ناستا په وچ ازمکه نو اعلان دې زیبته شین کې د ذکر ورته خضر وای د خپل نوم بلیا دی او شجره نسب دا بلیا ابن ملکان ابن پالخ ابن عابر ابن شالخ ابن ارپخشس ابن سام ابن نوح علیہ السلام پشپک واسطو د نوح علیہ السلام اولاد کې راته د خضر علیہ السلام باره کې دوه اختلاف پدي یو اختلاف دار چې خضر علیہ السلام ولی وو که نبی وو او دویم اختلاف دار چې اوس وفات دی او که ژوندی دی ولی وو که نبی وو یو اختلاف دا دی ابوالقاسم قشیری او یو جماعت د دې قائل دي چې ولی وو نبی نو ابن عطیہ بغوی او اکثر علم اهل علم د دې قائل دي چې نبی او بیا اختلاف دي چې رسول او کنو دې کې اختلاف د امام قرطبی وایي د جمهور په نس نبی آیاتونه په دې دال دي چې د ځان له د وحی نسبت کوي او خدای را ته امر کړي خدای خو نبی ته امر کوي تاسو خبره پوښتنه راجح قول دار چې د نبی دیمه خبره دا خچ دا سفیان وای چې دی ولیو او هغه وای ولایت غره د نبوتنا ابن العربی دا ویلی دي ابن تیمیه په کو پر پته لګولې چې کافر شه د څنګه ولی له غره وای د نبینا ابن تیمیه رحمه الله غره تیزو او خبره دا چې نه په دې سره نه کافر کېږي ځکه هغه دا نه وای چې ولی غره د نبینا بلکې دا سی وای چې نبی کې دو شان دي یو شان د نبوت دی او یو شان د ولایت دی د نبی شان د ولایت غوړه دی او که شان د نبوت غوړه دی بعضی وای د ولی د نبی شان د ولایت غوړه دی وای ځکه کې رجوع د خلق نه خالق او بعضی وای د ولی شان د نبوت غوړه دی ځکه باغی کې رجوع من الخالق الى الخلقی الکه په پوجدا د نبی ولایت او نبوت خیدا د نور اولیاء او نخ خضر علیہ السلام ژوند دی او وفات امام نووی او ابن السنا او صوفیای کرام وای چې حیات دی او اکثر محدثین حضرات د موت خائر دي لکه امام بخاری ابراهیم حربی ابو جعفر ابن المناوی ابو یعلا ابو بکر ابن العربی دا ټول د دې خایل دي چې د وفات د منکرین حیات دلیل چې دا غنی چې د وفات دا غي دلیل د مسلم شریف روایت ده کوم چې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاه العشاء فی اخر حیاتی اخر وخت کې یوم اسغتن منځ نبی علیہ السلام فلما سلم قام فقال شکل السلام وکرزاو نو پاسید ارایتکم لیلتکم هذه تاسو د دې شپه کې خبره کوم
فإن على رأس 100 منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. سل کاله بعد به په مقدس مکه په موجوده خلکو کې یو تنم نه الکه به نو وی ګورا سل کاله به هیڅ کم نه نو خزر بم نه ناغي بیا وی علی ظهر الارض ویلې دی هغه وخت کې هغه په سمندر کې او علی ظهر الارض د عموم د پاره ویلې دی قید خونه د سمندر والا بجوندي الکه ځکه کټ کشته کې دی وخت کې نبی الزام چې دا قول کوم ماسوتن کې کې دی وخت کې سمندر کې څوک په کشته کې ونه هغه مستثنا دي ها ان دي مستثنا کنه نو خزر هم نه ما په ډېری خبرې دي بده کې او بازو بیا وی پلان کې و سم ډېر ملاقاتونه ور سره بازي کړی دی هغه وی په ډېری قصې دي کې تاسو په پوهیږئ کې په پوهیږئ باب قول النبي صلی الله علیه وسلم الله معلمه الكتاب خدای د تر کتاب علم ورکړي دا چا وې ته دا دعا کړې دا دعا چا ته کړې دا ابن عباس اجازه هو ته کړې غرض د باب څه ده دعوه د باب مقصد د ترجمه الباب علامه عینی او ابن حجر وی غرض د امام بخاری دا خبره ده چې د دعا د الفاظ بل څوک هم استعمالولای شي صرف د ابن عباس خصوصیت نو ار استاد شاگردان لو ویل شي الله معلمهم الكتاب خدای د کتاب علم ورکړي شیخ الهند رحمه الله و غرض بیان د دې خبره ده چې علم عطیه خداوندی ده ځکه مې یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چا بارک چې خدای د خیر فیصله وکړي په دین پوهه لیکن د دې سره د استاد د خدمت او د هغه د دعا هم ضرورت دی باب کې دا بیانې چې د علم خاطی خداوندی دا خدا استاد خدمت او دعا هم ضروری ده شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله فرمای غرض د امام بخاری بیان د ادب د شیخ دی چې استاد ته پکار دي چې طالبانو ته دعاګانې هم کوي لکه رسول الله صلی الله ابن عباس ته دعاګانې کوي صرف سبق نه دعاګانې هم مناسبت مخک باب کې بیان د غلبې د ابن عباس او حر ابن قیس الکه ابن عباس او حر ابن قیس سره اختلاف پر 4 آیه صحیح ابن عباس دې باب کې دا بیانای چې ابن عباس ته دا غلبه ځکه حاصله و چې د علم ډیرو علم پکې ولې ډیرو خپل کوشش مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا او ما الکه تاسو خبره پوهیږئ کې به پوهیږئ وفي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن إكرمة ابن عباس قال ابن عباس زمني رسول الله صلى الله عليه وسلم یو روایت کې دا سیدی زمني رسول الله صلی الله علیه وسلم الى صدره سینې ته را نږدې کړم را جخت کړم وقال وی فرمای الله معلمه الكتاب خدای د ته کتاب علم ورکړي او دا ویلي ویلي باعث سو باعث دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپه واده د ترور و میمونه دا غي سره شپه چې د نبی اسلام د شپې معمولات زدکی نبی اسلام قضای حاجت تلاړو دورته لوټو مسواک کی خو خدمت وکړو خدمت د وجه نه ورته دا دعا نبی اسلام وکړه نو دې کې دا خبره کوي چې خدمت هم ضروری ده باب متى يصح سماع الصغير کله صحیح کېږي سماع د صغیر الکه تاسو ته مې ویلي یو تحمل دی یو ادا د حدیث ته سماع نه مراد تحمل دی استاد نه شاګرد حدیث اوري دي ته تحمل وایي څه ورته وایي او بیا شاګردانو ته وایي نو دې ته ادا وایي په دې د عالمانو اتفاق دی د ادا د پاره عقل او بلوغ ضروری دی ادا د حدیث شاګردانو لبسوک حدیث بیانوي چې عاقل او بالغ او تحمل ماشوم کولای شي کنه شي کولای تحمل دې باب کې دا خبره بیان که غرض د امام بخاری او دعوه د باب علامه سیندی وای صحت د تحمل او د سماع د لپاره حد معین نه ده بلکې مطلق سن تمیز او تعقل کافی ده چې سړی کې عقل او تمیز وي بس همدا کافی ده د حضرت شیخ الهند رحمه الله هم د قرایا ده شاه ولی الله رحمه الله فرمای
په دې کې اختلاف نشته چې د اداء حدیث د پاره عاقل بالغ کېدل ضروری دي، البته تحمل د پاره بالغ کېدل ضروری نه دي، تمیز او تعقل کافی ده چې سړی خبره پیژني. مناسبت د دې باب مخکې باب سره باب سابق کې د ابن عباس د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ذکر وا او هغه سبی ممیز و. ابن عباس معصوم و دی وخت کې تمیز خبره پیژندله ا د بالغ کېدل نه بعد نقل وکړو. نو د سما په وخت کې ابن عباس صغیر نو پاوران باب ناقد کو باب متا یسه سما الصغیر د صغیر تحمل حدیث کله صحیح ده نه ده. دا دو واقعات ذکر کړي چې بس دغی سر تمیز او عقل پکې ک بلوغ نو خیر ده. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتاني وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن السوري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهه وانا ابن 5 سنين من ذنب. وبه قال حدثني مالك بن ابن شهاب عن عبد الله بن عثمان عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس يقبلت راكبا على حمار اتان زراق لما داسې حال کې چې سورما په خر اتان مؤنث خری باندې وانا يوم اذن قد ناهست الاحتلام او زه په دې وخت کې قریب و ما احتلام ته مراهق و بالغ نو. ورسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي بمنى الى غیر جدار دیوال نه بغیر په مینا کې بمډا میدان باندې منځ کو. فمررت بین یدی بعض الصف زد صف په بعضی حصہ تیر شم پارسل تلاتان ترتاو خرم پرې خو د خوش کړ چې سری ودخلت په صف ز صف کې داخل شم فلم ينكر ذلك علی. دا نبی رسام په ما بدونه غنلا چې دا سې دی ولې وکړه صف کې ولې داخل شو خره دی ولې پرې خو. نو زاد مناسبت باب سره دی دا چې قد ناهستل احتلام از احتلام تقریبا موګوره دا حدیث بیا بعد بلوغ نه نقل کنه تحمل صحیح. وی قال حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني زبيد يعني زهري عن محمود بن قال عقلت من النبي. محمود بن ربيع وی ما پیجندل دا وز دکړه می دا د نبی علیہ السلام نه مجتن مجها پی وجهي غړب چې نبی اسلام شیندل او زما په مخ مجدی ته وای ما ته وګورئ مونږ چې واړو تاسو هم ودا سي کول خرب هم دوبو نړک ګلوبل وړو کې بچرا غد چې مونږ ته په مور وای شیندلې دې ته مانچا وای نبی اسلام نه دا نبی اسلام خله دوبو نړک او دوبو مال راو شیندلې. الکه تاسو دای غبر سره ولګاو یا تبرکان دا کارو کوي یا مزاحانو کو مجها بی وجراوی شیندل زمان پا مخ وانا ابن 5 سنین او زد 5 کلو ما پا دیگه وقت که گوره ده دا حدیث بلوغ نروس دا بیانی او تحملی ده 5 کلو که کرده ده من دلوین اقلت من مجتن مجها بی وجهی من دلوین دا دولچین دا براخیسته خلی دا دولچین رککڑا او بیمان تراوی شیندلی. نن باب سره د حدیث مناسبت واضح شه بس درود شریف